چا خواږه خواته زه دې کې دا خلک روغ پراتی او شروع به سره پولیس مونږ به کم مړی چې تاسو وستل دا څومره ټایم ټیکو ک ټیک نو څه دغه وداغي د دې په حواله خدای د ټول کلی علاقې ته پته ده نن 15 مړی موږ د دې ځای نه وستل لکه هغه د سیو چې وارثان موجود او هغه غختل چې د دې ځای نه وزي نو هغه مړی دای نه قبرونه تاسو وینئ او هغه الحمدلله ټول روغ جوړو خو سره په وجودونه برابر او ویډیوګانو کې مشته دی او د خلک ټول ګواهی دي خبرې او هغه ځای ته منتقل شو باقاعده موږ هغې ته لحد وکړو بعضې پکې داسې مو چې د هغې اډوکي وو صرف اډوکي شکل کې وړه اجتماعي قبرونو کې هم کېښودل خو بعضې مکمل روغ رمټ سم دم چې الحمدلله هغه ما ته پته ده چې داسې خلک وو چې ټوله شپه به یې تلاوت کو ذکر به یې کو خپل عبادت کې مشهور زما د دې مړو د دې وجودونو چې کوم سالم دي 2-3 کالو شي چې دوی وفات شوي دي د دې په وساطت زما د قوم ته یو دا پیغام هم دی چې برای کرم دا څومره سیلابونه عذابونه چې کوم دي دا زموږ د بدعملو د وجې نه دي د شراب خورو د وجې نه دي د حرام خورو د وجې نه دي د ظلمونو د بدعملو د وجې نه دي نو یو خدا چې موږ به په دې ظلمونو په دې بدعملو دنیا کې هم شرمنده یو قبر به هم خرابي او داسې قسم عذابونو او مشکلاتو سره به مخ یو نو که موږ الله طرف ته لاړ شو خدای ته صحیح توبه وباسو انابت الی الله وکړو نو یو خو به دې مشکلاتو نه بچو بل دا چې دا قبر دا کم ژوند دی نو دا به دغه رنګ مزیداري ښکلي به لکه څنګه چې موږ ولیدل نو الله دې وکړي چې دا ټول مسلمانان داسې روغ جوړ او د الله ته خوشحالي خو دا باقي ژوندي مسلمانان چې کوم دي دوی توبه وباسي او الله ته راضي کړي نو دا به ډېره ښه د کم ټایم کې چې دا مړی راوتل او وارثان موجود وو هغوی چې خپل مړي واپس په خپلو سترګو سي چې دا خو روغ رمټ پراته دي د هغې انسپریشن څه وه خو به ډېر خوشحاله وو بس خو دلته زموږ د کلي د میاګان صاحبان دي او مطلب دا چې زموږ د دې کلي نور داسې نیکان خلک دي خو نیکان یو بچي حافظان دي عالمان دي او مطلب مدارس او جوماتونو سره تعلق دی دا ټایپ خلک وو نو مطلب هغوی خو به هغوی ته پته وه د مخکې نه ځکه چې یو سړی خو حدیث کې راځي چې قرآن حافظ وي نو د هغه سینه د هغه بدن دا نه خورې کېږي لوضع القرآن فی هاب ثم القی فی النار محترقه که چېرته قرآن سرمن کې بند کړي اور ته مولیا به نه سیزلي کېږي دغه رنګ مطلب دا دی چې هغه رحمان بابا وایي امانت به د لحد په غېږ کې پروت دی که څوک ځان کړي امانت په دې دنیا نو دا خو هغه خلک وو چې په میږي باندې مخ په نږدي یو دی چې یو سړی چیړي ظلم کوي زیاتې کوي نو دومره خو به یو سړی ویش کوي که نه چې دا شیخه نه دی نو بهرحال خو زیاتي طور باندې هغه ظالمان بدعمله دلته خلک په آیسو کې لګیا دي په نشو کې لګیا دي په غلاګانو کې لګیا دي د دې سیلاب په دوران کې خلک د خلکو د کورونو نه غلاګانې کوي مطلب څاروي پټوي سولرې ته پټوي مطلب دا چې موږ د داسې قسمه ماحول بار بار رپورټ کېږي چې یاره دا قسمه واقعیت دي نو د داسې خلکو بس وجودونه روغ پاتې شي د دوی په دنیا کې څه وجود نشته او څه عزت نشته نو په قبر کې به څه شي نو الله دې بس په موږ ټولو باندې رحم وکړي امین الله دې زموږ هم قبرونه د نور کړي امین